السلام علیکم ګرانو کتونکو کلب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو د خپل اړخه د خپل ټول ټیم لاړخه د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن لاړخه خپل ټول کتونکو ته خو هغه لر دی خبر دی څومره پښتانه دي په خصوصي توګه اوورسیز دي په کومو ملکونو کې دي ټولو ته د لوی اختر خوشحالۍ ډېرې مبارک شه کتونکو لوی اختر د قربانۍ اختر قربانی یو لفظ دی او دا لفظ یو فلسفه ده نه چې صرف منګه څاروي قربان کو او بس غوښې په پرجونو کې کېږدو او بس غوښې وچکو او بس نه یو خو دغه قرباني چې کومه ده نو دغه د الله په لار کې کول دي او د الله د رضا دپاره کول دي نیت چې کوم دی هغه د الله د رضا دپاره چونکې دې پیرې د ګرانې په وجه باندې ډېرو خلکو قربانۍ ونه کړې ډېرو خلکو وسې نه کېږي په دې حالاتو کې یو سړی خېټه وساتي څوک حکمرانان تماشه کوي لګیا دي د هغوی به دغه خبرې دي چې مشکل وقت دی او مشکل فیصلې کرنے پڑیں گے او دغه مشکل فیصلې او مل د دیوالیتوب نه وباسولو کې به د عوام چې کوم دی بس همیشه خپل کردار ادا کوي کله خو د حکمرانانو دونه وي چې موږ به دا میاشت تنخواګانې نه اخلو دا میاشت به چې کوم دی نو موږ ځان پسې دونه پروټوکول نه ګرځو دا میاشت به موږ جلسې نه کوو په یو جلسه باندې د دوی کروڑه روپۍ خرچه راځي ښه دا کوم حکمرانان چې تاسو وینئ په یو جلسه باندې د دوی کروڑه روپۍ خرچه راځي دلته کې قوم مل د دیوالیتوب نه بچ کوي او د هغوی سرمنې چې کوم دی په پسه چاړه باندې حلالۍ د ګراني انتخا ته رسېدلې ده په دې ګرانۍ کې په دې اختر کې ډېرو یتیمان ماشومان مو ولیدل چې کپړې نشته پیزارې نشته دي د ډېرو خو خلکو خو چې مخکې به یې غستې هغه نشته دي نو الله دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي او الله دې د حکمرانانو په زړونو باندې د رحم اوبت وي کې والله دې خلکو ته هم هدایت وکړي چې په دې ټایم کې ناست دي دا پوزیشن کردار ادا کوي نو چې کله ګراني شي نو هغوی کره اختر وي ولې چې په دې کوشش کوي چې یو لاندې راشي او بل لاندې راشي او کوم چې په حکومت کې دي نو هغوی په خپلو مزو چرچو کې دي یو یې په یو راړي یو بل یې په بل راړي او دلته د قوم تبۍ روانه ده یو مخلص نه دی مل سره څه مکاران او څه اداکاران څه دروغجن فریبجن حکمرانان په مختلفو نارو باندې چې کوم دی د دې قوم نه وټونه اخلي او د دې قوم د خلکو سره هیڅ فکر ویژن نشته دی په دې وخت کې چې کومه ګراني ده تیل ګران دي نو ورسره په 2000 روپۍ بوره وړه څوک والي غوړي چینی چای روجې د بجلی بیل د ګیس بیل د ټیلیفون بیل د بچو پکې پیسونه کرایانې په دې حالاتو کې روزګارونه شته دي نه د روپۍ قدر ختمیږي بېروزګاري زیاته ده او دغه خلک نښتې دي بس جلسې او جلوسونه او تقریرونه د تیر حکومت هم صرف تقریرونه واورېدل او صرف هم تقریرونه وخوړل نور څه نه او د موجوده حکومت په دغه کار وي چې دا تیر حکومت بهرحال په موږ په 9 کاله کوم مسلط په دې صوبه کې چې حکومت دی نو موږ د 400 خبره چې وکړو نو موږ دلته کې امپیګان او ایمنګان په عوامو کې نه دي لیدلې ښه خیران به شي چې عجیبه شانتې خلک دي چې دغه کورسۍ ته ورسي داسې بدل شي نو دغه خو یو بیل باب دی په دې باندې خبرې هم کړي دي او بیا هم پې کوو د دوی دا ناکړدی به تاسو ته ښایو چېرته په راتلونکي وخت کې دوکه نه شي ډېر ظلم یې د قوم سره راغستی دی خو د اختر ورځې شپې دي او ډېرې ښکلې ورځې شپې دي چاله چې خدای پاک ورکړې ده او خدای وس ورکړی دی نو الله سره وکړئ تجارت د هر څه رانه پاتې دي په 400 کې د ایشیا لوی قبرستان دی ډېرې غټې خستې په دغه ځمکه کې پرتې دي نن موږ د دې ځمکې د پاسه یو سبا به موږ د دې ځمکې د لاندې یو د ژوند مقصد څه دی د ژوند مقصد او کوم انسان چې د ژوند دا مقصد جوړ کړي بیا به کامیابي دنیا ته چې موږ الله پاک را لېږلو د ژوند 2 مقصده تاسو ته وایم 2 مقصده یو دا مقصد چې نن ورځ کې الله پاک چې زه دنیا ته راغلی یم نو زما
دا ورځ دا اخیرنی کیدی شي خو کله موږ دا سوچ وکړو چې دا ورځ زموږ اخیرنی کیدی شي سبا نشته. دویم په دې دنیا کې چې زه ژوند کوم چې داسې کار وکړم چې 100 کاله پسې تاریخ یاد ساتي. یو مقصد دا چې په دې دنیا کې زما ساتونه نشته. په دې دنیا کې دا پانی دنیا دا ختمېدونکې ده، دې کې زما وخت نشته، دار سمانه پاتې دي. دویم مقصد د ژوند دا چې داسې کار وکړم چې 100 کاله پس هم خلکو ته یاد وي. یو باچا په لار وي رواني، یو باغوان سیکي باغوان د قجورو باغ کې وي، باغوان نه تپوس وکړي چې باغوان صاحب دا باغ د چا دی؟ او ورته دا باغ زما دی. د هغه جواب ورته دا دی چېرې یوه خپلې په قبر کې ده او ته اوس هم نالکې بوټي نو پخوا به 100 کاله پس چې کوم دی نو د قجوري بوټي قجوره کوله ښه 100 کاله پس دا اوس هر څه هایبریډ شو خو پخوا به دا صورت حال نو هغه ورته چې هغه جواب ورته څه وي دا بوټي او دا باغ چې زه کرم نو یو وي د قام سوچي او یو د ځان سوچي. نو زه د قام په سوچ کې لګیا یم چې 100 کاله پس هم خلک وایي چې دا باغ پلانکي بابا کرلو. د ژوند دا مقصد جوړول دي. دغه څو خبرې مې سره کولې. سباله دلته کې اختر دی، نن ورسیزو اختر دی، ورسیزو تر اختر ډېر ډېر مبارک شي. الله پاک دې په هغوی باندې دغه اختر د خوشحالو کې والله دې بیا بار بار په دغه شانتې خوشحالۍ راولي. په مسافرۍ کې اختر کول ډېر زیات ګران دی. زموږ ملګری شاهد جي صاحب په سعودي عرب کې دی، یو شمېر مسلې ورته راغلې، هغه لپاره خصوصي دعاګویو. ډېر تکړه انسان، بهادر انسان دی. په مسافرۍ کې چې کله دا غمونه د کلي د علاقې راشي دا ډېر زیات ګران وي. هغه لپاره هم ډېر زیات غمجن یم، خفه یم. دویم چې کوم دی سباله دلته کې اختر دی، کومو خلکو چې قربانۍ کړي دي خدای وس ورکړی دی، نو دلته کې اکثره داسې کېږي چې اډوکي خلکو کرولیږو، پستې ځان ته ولیږو. نو د دې غوښو موقع چې کوم دی قربانۍ کوونکو والا ته بیا راځي، خو هغه خلک چې د کال نه دې ته کاته وي هغه یتیمانو کورې په یو کور کې شپږ وتا ته. نن ورځ کې مال دومره خلک دې دفتر ته راغلل، الحمدلله سروجي غوړي او چینی او چای او وړی رانه یوړل. خو خفګان او صدمه چې زه کومه محسوسوم د دې ګرانۍ په وجه باندې او د هغوی هغه ژوندونه، نو الله ګواه دی چې د اړه مې درد کوي درد. خو بیا هم دا نظام الله پاک چلیږي په دې باندې ډېره زیاته ګرانه ده. نو په دې غوښو ویشلو کې د غریبانانو، مسکینانو، لاچارو خلکو خصوصي خیال وساتئ. ورکې ورله ښه د زړه د خلاصې ورله ورکې، نوم له مه کوئ، د الله د رضا دپاره وکړئ. الله پاک سره تجارت دی او د الله نه هم دغه خواست دی چې چا قربانۍ نه کړي، الله پاک دی ولا آینده وخت کې توفیق ورکړي او الله دې راباندې داسې خوشحالۍ بار راولي. یا نصیب چې بل اختر کې موږ ژوندي یو او خو نه به یو. ډېر خلک په دې اختر کې نن موږ سره نشته دي، په تېر اختر کې موږ سره ګل مل کېدل، موږ سره ملاوېدل، نن نشته دي. نو ژوند ختم دی او څو ساعتونه پاتې دي. دغه څو ساعتونه په خوشحالۍ سره، په اخلاص سره، په مینې سره تیر کو، مینه خوره کو، نفرتون له ورکولتې، د بختان، کینې، بغض، حسد نه ځان وساتو. ډېر ښه، ډېره لا ډېر زبردست، دا مې وکړل دا مې وکړل، د الله کیمره بره لګېدلې ده، د هغې خیال وساتئ چې اسلام څه وایي او نیتونو باندې الله پاک فیصلې کوي. په دغې باندې سوچ وکړئ. د الله لار زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته کم سنت پرېښي دي او د الله څه احکامات دي، په دغې لارو باندې لاړ شو، زموږ ژوند به کامیاب وي، موږ ضمیر به خوشحالي، موږ به خوشحالي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.